زمان شفاعت لپاره شو زمان شفاعت هغې لپاره شو نو شفاعت د څه شي لپاره دی؟ جنت کې د دخول لپاره. دا شفاعت څه لپاره دی؟ د ګناهونو د بخښنې لپاره. دا شفاعت څه لپاره دی؟ د الله راضي کولو لپاره. دا شفاعت څه لپاره دی؟ د محبوب صلی الله علیه وسلم مینه محبت او شفقت د امتي لپاره. نو سر چې مؤذن وایي الله اکبر الله اکبر، چې تا ورپسې وایي الله اکبر الله اکبر، چې مؤذن وایي اشهد ان لا اله الا الله، چې تا ورپسې وایي چې اشهد ان لا اله الا الله، چې مؤذن وایي اشهد ان محمدا رسول الله، چې تا ورپسې وایي اشهد ان محمدا رسول الله، چې مؤذن وایي حي علی الصلاه، چې تا ورپسې وایي چې حي علی الصلاه، یا دې تا ورپسې وایي چې لا حول ولا قوه الا بالله، همداسې د حي علی الفلاح تر اخره پورې. او چې دې یقین سره دې وایي چې لا اله الا الله، اذان ختم، ستا د هغې جواب ختم، محبوب صلی الله علیه وسلم فرمایي چې زما شفاعت د دپاره شو، زما شفاعت د دپاره شو. نو چې شفاعت شو نو بیا بل کړه ته غاړې ته کتو حاجت شته نشته، ضرورت نشته. الله اکبر ورپسې څه شی دی؟ مونځ دی. نو اذان او د مونځ ترمنځ څه شی دی؟ اقامت دی. نو اقامت هم داسې دی، اقامت هم داسې دی. او د اقامت جواب چې ورکړې نو څه وایي؟ قد قامت الصلاه په جواب کې به څه وایي؟ اقامه الله وعده ابدا. صحیح شو؟ دا د محبوب صلی الله علیه وسلم غلامۍ کې چې جنت ملاوېږي بیا امتي څه کوي چې بل خواته کړو؟ دا څه بېوفا به نه دی؟ دا څه غدار به نه دی؟ دا څه د اغیار والا کار او سهولتکار به نه دی؟ نو چې دی کله مونځ کوي، لمونځ کې د التحیات کې څه وایي؟